من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا صدق الله العظيم. زما ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، نن چې کومه واقعه روانه ده، اول خو زه د حکومت نه یو ګیله کوم په دې خبره باندې چې زما یو مقدسه جرګه راغلې ده. پرون زما خبره واورېدله، اخوا اوښتې ده، د هغه خلکو خبرې ته ناسته ده. د هغې باوجود نن چې جرګه ناسته ده، حکومت راځي او ما په زبردستۍ باندې د روډ نه باسئ، نو موږ د دې خبرې مذمت کوو. موږ د خپل حق غوښتلو دپاره د بدماشۍ دپاره په دې سړک باندې نه یو ناسته. موږ د خپل حق غوښتلو دپاره احتجاج کوو. دې حکومت ته ناست دي چې زما پولیس یې د هغه ځای نه راوستي دي، واپس زما پولیس په هغه ځای باندې ودروه. نو لهذا پرامن به اوسېږو انشاءالله. پرامن طریقې سره موږ خپل حق غواړو. که پولیس چې دلته راغلي ترې ودرېږي ګیر چاپېره، زما د قوم خلکو ته چې کوم دی هغه د لاس نه وروړي، نه دې په هغوی باندې لاټي چارج کوي. که داسې کار یې وکړو نو دا قوم به روزي، بیا به پولیس چې کوم دی حکومت به په خپله ذمهواري. لهذا موږ یو ځل بیا چې کوم دی هغه مطالبه کوو، زما حق بندي دې معلومه شي. وروسته خبرې دي، خبرې خو د یو کس دي، لکه څنګه چې تاسو ته امیر صاحب وویلي، یو کس دی، دا ټول حکومت یې په لاس کې اخیستی دی. حکومت دومره کمزوری دی چې یو کس یې صرف د خپل ځان دپاره، د خپل مفاداتو دپاره استعمالوي. باجوړیان هم زمونږ ورونه دي، ناوګۍ والے هم زمونږ ورونه دي، موږ ټول یو قوم یې خپل منځ کې مرشتې دي. خو افسوس یو کس دی چې هغه د خپلو مفاداتو دپاره چې کوم دی هغه دوه قومونه نن هغه په تصادم باندې راوستي دي، یو بل سره جنګوي. نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې د یو کس په خبره باندې مه ځه، د دې قوم په خبرو باندې چې کوم دی هغه لاړ شه او د دوی په منځ کې چې کوم دی دا مسله په خیر سره هغه ختمه کوه.